نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زماورنا طول بجوان در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیر شوی جمعۃ المبارک پورز باندې ما تاسو ته د لسم عاشورې د انعاماتو او د خوشحالۍ بیان کړو او دا هغه مې تقریبا داسې لا غونډه کې وضاحت کړو نن د عیسوي د کالونو په لحاظ سره 12 اگست 2022 یو دور ورځې پس زمونږ د پاکستان د آزادۍ 14 اگست پدې کې سو د دین نه خلاف کارونه کیږي او زه د ډېر مودو نه وینم په سترګو وینو خو زړه مې دا نن تمنا او خواهش دی چې د دې خبرو وضاحت تاسو ته وکړم چې په حقیقت کې مونږ او تاسو سوچ وکړو 14 اگست زمونږ او تاسو د پاکستان قوم د پاره یو بهترین ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده خدا خوشحالی به مونږه څنګه مناوهو او په کومه طریقه به مناوهو او اسلام مونږ ته په دې کې د کوم خبرو اجازت راکړي او کم نه راکړي په ټوله دنیا کې جنگونه شوي دي بیا فتح شوي دي وسم بس ملکونو باندې جنگونه روان دي سلګه مو د وړاندې افغانستان تحریک طالبان افغانستان امارت اسلامی له الله فتح ورکړه قربانیان شوي دي خو بالخصوص زمونږ پاکستان چې په کم مقصد آزاد ده داغه اوسو خبرې کوم
د نبی صلی الله علیه وسلم معمول داو چې کله به د یو غزواتو نه را واپس شو نو هلته کې به مسجد النبوي ته بلاړ صحابه به غیر چاپیره هېڅوک په کور ته نه تو د صحابیاتو بیبیانې او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې به په انتظار وي شکرانه منځ به ادا کو دا خوشحالي وه ټولو کم وخت کې به چې فتح وشوله نبی صلی الله علیه وسلم به په هغه ځای اعلان وکړو وای د الله شکرانه عبادت ادا کړئ 2 رکعاته منځ 4 رکعاته منځ تاسو ته مخکې ما ویلې دی د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې فتح مکه چې وشوله نو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ ټولو مجاهدینو صحابو ته وایي 8 رکعات شکرانه منځ ادا کړئ د الله عبادت وکړئ چې الله رب العزت مونږ له فتح را نصیب کړه او د الله کلمه اوچته شوه او د الله په ځمکه باندې د الله قانون نافش زمونږه پاکستان چې کله د پیرنګیانو نه 2.5 کاله حکومت په بر صغیرو پیرنګیانو کړو ډېر تکالیف و په دې کې برطانیې والا مسلمانانو په خپل عبادات په عباداتو طریقې سره نشو ادا کولی دا خو مونږ او تاسو د الله شکر ادا کو چې شپه او ورځ عبادت کو او بندیز نشته ستاسو د سترګو د لیدو خبرې دي تاسو وینئ په هندوستان کې چې وګورئ نو مسلمانان د خوښ عبادت نشي کولی مسلمانان هلته په غوا باندې قرباني نشي کولی ولی ریاست هم تکلیف ورکوي ځان د تکلیف نه بچ کئ اوس لږه موده وړاندې په برما د مسلمانانو کم تکلیف و د اخباراتو کې به تاسو لیدل په زرګو مسلمانان شهیدان په زرګو زنانه شهیدان شوې په زرګو ماشومانان شهیدان نو زمونږ د قید اعظم سره د مونږ د پاکستان لپاره لوی قربانۍ ورکړل شوې هغه درته ویم زمونږ د قید اعظم سره زمونږ د اکابر علماء دیوبند اوچت علما دا ملګري شول د ازادۍ دپاره شبیر احمد عثماني ظفر احمد عثماني صاحب دا اوچت علماء دواړه ورونو مفتی شفیع صاحب رحمهم الله
محمد علي جوهر صاحب رحمهم الله دا اوچت علماء د وخت د زمانه سره دا د قائد اعظم سره ملګری شول او داسې یو فلسفه جوړ کړه چې موږ د دې یو ټوکړه ملاو شي چې موږ په آزاد عبادت خپل کوو. که تاسو اورېدلې د سیاسي لیډرانو نه پاکستان کا مقصد کیا لا اله الا الله، دا ملګری شول او دیو ډېره غټه قرباني ورکړې ده. غټ د پاکستان په سرزمین باندې ډېر غټ علما شهیدان شوي دي. تاریخ لیکي، زما دا یقین دی، دا مې سوچ دی چې کم سړی لږ تعلیم یافته د پاکستان د ازادۍ تاریخ دی وګوري او د علما د قربانۍ وګوري. زم دې په ډېره شکریه په عباداتو کې ادا کړي چې یا الله ستا لږ شکر دی چې موږ نن د عبادات د هر څه داسې په خپل مرضی او په اخلاص باندې کو چې څه وخت هم زړه غواړي هلته لاړ شو. علما لیکي تاریخ د دې د پاکستان د ازادۍ یو ورځ داسې راله چې دا علما اکثر گرفتار شول. هر کوڅې نه عالم گرفتار کو پیرنګیانو. او به ورته دا ووی چې تاسو څه غواړئ؟ موږ به تاسو له دومره مراعات درکو چې تاسو د زړه کم خواهشات هغه مراعات به درکو. خو تاسو د یو لفظ نه انکار وکئ، انکار هم مه کوئ. په بری صغیر باندې دا یو لفظ دغه کوي چې په بری صغیر دا جهاد نه دی. علما ټول د دې خبرو نه غو کوي نه داسې هیڅ کله نشي کېدی. به ورته د هغې نه پس چې کله کافران نا امیده شول پیرنګیان چې اوس دا علما مونږ په پیسو نشو اغستی، په مراعاتو په دولتو نشو اغستی، به یې سزاګانې سټارټ کړې. تاریخ لیکي چې د دیو بچي راوستل د علماو له او جیلونه کې ورته دا مخامخ کړل او دا بچي ورته حلال کړل. خو علما ورته وویل د وخت د زمانې سره چې هر قسمه عمل تاسو وکړئ، موږ بس تاسو سره جهاد کوو، موږ به دا خپل ملک ستاسو نه آزادو. دې تاریخ لیکي چې زنانه کوروالی ول راوستې، د هغې سره دیو ظلمونه وکړل چې دا علماو په دې خبره باندې وتنبیږي. خو د دې خبرې نه کفار ناامیده شول چې علما په یو خبر هم نه تنبیږي. بیا د هغې نه پس د دې عدالتونو حکم وکړو چې دا ټول علما پانسي کوي چې دا خلک ته عبرت واخلي.
د جهاد په نام دا خلق نه را پاسېږي په مونږ پسې. تاریخ لیکي چې په هر ښار په هره ونه پسې عالم ځلن کو پانسیک 1,10,000 علما دا په یو ورځ پانسي شوي دي. د بری صغیر 1,10,000 علما چې دا په هر ونه پسې ځلون. دا د دې ملک د ازادۍ د قربانۍ دپاره چې په دې ملک باندې د الله کلمه او د الله قانون نافش. دومره قربانیانې ورکړي. زه ګوره تاسو ته دا یقین په الله وکړي چې زه ګوره معمولي غونته کې نقطه دې بیانوم چې اولنی کردار په دې کې څه و. یو پهرا دا ټول علما یې گرفتار کړل. خبر رانه بل طرف ته ځي. بیا دیو د علماو څه درې عالمانو په بار ته خطونه ولېږل عرب ته او ایران ته دې طرفونو ته چې په لومیالونو باندې ګولونه جوړ کړل خو هغه ګولونه یې داسې انداز کړل یو خط یې کړ او د جیل نه خپل تحریک شروع د جیل نه او د باچاهانو بهرني باچاهانو ته لېږل چې هغوی ته پته ولګېده نو هغه رومیالونه هم ګرفتار کړل. تحریک رشم رومیال دومره قربانیانې د پاکستان دپاره ورکړی شوي دي. زما د خبرې مقصد دا دی چې دا قربانیانې چا ورکړي دي. دا زما ستا مشرانو علماو د پاکستان په ازادۍ کې ته معلومات وکړه د خپلو والدینو مشرانو نه نو ټول به پکې لوی کردار وي. مشران حضرات چې څومره دي جهادونه یې کړي دي چې موږ ته داسې یو ټوکړه میلاو شو چې موږ په خوشحالۍ باندې او په مرضۍ باندې د الله عبادت وکړو. موږ نن د 14 اګست د مرضۍ د عبادت په ډول سنگار باندې په تماشو په نغارو باندې په ډانسونو باندې موږ دا عمل ګرځولی. زه به تاسو ته دا ووایم یو انکر د صحافي د خلکو نه تپوسونه کول وی د 14 اګست کې څه کردار شوی هېڅ چاله معلومات نه و. تقریبا د 50-60 کسانو نه هغه تپوسونه کړی و. هغه تعلیم یافته خلک وای پته نشته خو د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. زمونږ د پاکستان د ازادۍ ورځ ده چې په دې ورځ باندې مونږ خپلو جماعتونو ته لاړ شو. مونږ په دې ورځ باندې عبادات وکړو. الله رب العزت ته ودرېږو چې یا الله تا مونږ لا د سرو زرو ټوکړه را نصیب کړې ده. زمونږ استادان دی پاکستان ته د سرو زرو ټوکړه وایي د قربانیو په لحاظ سره. چې تا مونږ ته د سرو زرو ټوکړه را نصیب کړې ده چې یا الله مونږ په خپله مرضۍ په خواهشاتو باندې عبادات وکړو. ازادي مونږ ته میلاو ده. زمانن
د سیاسي لیډرانو نه او د خپل مشرانو نه قسم دې غټه ګیله ده. پلار بخپل بجله اشپیلې والی خوشحالي ده. دا عمل خو په شپېلو باندې نه دی آزاد شوی، دا عمل خو زما او ستا په وینه باندې آزاد شوی دی چې قربانیان یې پرې وکړای شوي دي. چې ما تا خپل بچی له د غشپېلې والو دا ما ته حلال روزي ګټلې ده، حلال رزق هم ګټلی دی، حلال مشقت هم برداشت کړی دی، او بیا ادقه پیسې حلال رالو په حرام یې ورکو. ته دې به ګوره الله تپوس ما ورته نه کوي. تاله مې قوت درکړی و، قوت دې چېرته سلب کړی دی؟ چاته مې محتاج کړی نه وې. پرون یو ملګري ما له دعا وکړه، دیګا د شپې په دې مجلس کې ناست هم دی، وایي الله دې چاته مه محتاج کوه. هغې ته ما په جواب کې ووې ما قسم بالله چې دا یوه خبره ده د هربا او د کروړو ده. الله دې چاته مه محتاج کوه چې ما ته نن صحتمند و بیماري نشته دی، حلاله مزدوري کوو. دا قوت الله راکړی، دا طاقت الله راکړی، د چا د محتاجۍ نه محتاج کړی نه یو. او نن دا قوت ما ورته رالو، دا په ډول سنګارو باندې سلب کوو. د دې به الله تپوس کوي. د خپل ضمیر کې چې ما ورته وګورو چې دا زه کوم څه په دغه پیسو باندې خپل بچو له د تعلیماتو کتاب واخلئ. د مسلمان کار څه شی دی؟ د مسلمان کار دی د تعلیماتو ذخیره. دی به تعلیمات حاصلوي، دنیاوي دواړه، عصري علوم، دیني علوم. د پخوا زمانه د سیاستدانانو تاریخ چې تر اوچت کې دا ټول کفرستان قومونه چې څومره دي دا د مسلمان ته محتاج دي. دا چې څومره سیاسي مشران دي زمونږه دا اکثر اوچت علما تیر شوي پلاسپاران. نو موتا دا پکار دی چې د الله رب العزت په موتا باندې دا مهرباني ده چې د دې ملک د بقا دپاره دعاګانې وکړو. د بعد وخت کې سوچ کوم دا په موږ چې دا حالات راغلي دي دا زما او ستا د عمل نتیجه ده او ریزلټ دی. چې ما ته عبادت ونه کړو د الله نه ونه غوښته د دې ملک دپاره چې په ما ته د الله څومره فضل او کرم دی. تاسو ته ما مثالونه درکړل. پنځمه خبره دا ده خاطر ټیک شو نو زما او ستا بچیو ډول سنگار او باجې وغږوله بیده پکې څه شوه نقصانات یې درته ویم. نقصانات یې دا دي چې انسانیت ته پکې څومره تکلیف ملاویږي لګیا دی.
انسانیت ته پکې څومره ضرر ملاويږي. د خلکو خوبونه متاثره کړلي، د خلکو عبادت متاثره کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث مبارک ته الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. صلی الله علیه وسلم دا غانه بجانی، دا ډول سنگار، دا باجی وغیرہ دا په انسان کې منافقت پیدا کوي، د انسان د زلنا دین سلب کوي، ختمي. او دسه د انسان په د عمل باندې داسې عمل کوي وای لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه څنګه چې کروندې لته اوبه ورکې، فصل چې ته اوبه ورکې فصل شین شي، زرغون شي، ښایسته شي، دغه شانته د انسانیت د عمل ته دومره نقصان ورکوي چې په عمل زما او ستا کې دومره فرق راولي. بل د سیاسي لیډرانو هم دا یو شکوه ده. یو سیاسي لیډر هم تر اوسه پورې داسې ونه ویل په یو مجلس کې غوټې جلسې او جلوسونه به کېږي، داسې ونه ویل چې راځئ چې د الله ذکر لږ وکړو، شکریه ادا کړو، تلاوت لګي وکړو، عبادت 2 رکعات مونځ وکړو. الحمدلله په دې وجه باندې دا مدارس زمونږ د پاکستان چې څومره غټ مدارس دي هغه په دې ورځ باندې د قران کریم ختم د پاکستان دغه د پاره کې اکثر مدارسو کې دعا د پاکستان د قوم د پاره غواړي، د پاکستان د خاورې د پاره دعا غواړي. نو بالخصوص دا ورځ مونږ او تاسو ته الله را نصیب کړی ده، ان شاء الله چې الله به را نصیب کی. نو په دې ورځ باندې بالخصوص چې ما او تا خپل بچي د دې باجو تماشو نه منو کو، ځکه چې انسانیت ته په تکلیف ده. او ما او تا خپل بچو ته دا وایو چې کډیر د خواهشي یو 2 رکعات مونځ وکاو، خوشحالي ده، شکرانه مونځ. نو په دې ورځ باندې چې مونږ او تاسو شکرانه مونځ الله تعالی کو کم از کم یو 2 رکعات مونځ وس الله چې چاله ډیر ورکړي ډیر ادا کو چې الله مونږ له دې خپل ملک راه کړی دی، بهترین ملک را کړي او په کلمه آباد شوه. یا الله پروردگار چې د دې کلمې په کوم مقاصد یا الله په دې ملک هغه شرعي نظام، د قران کریم نظام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نظام په دې ملک الله رایج کی. سپدلګي الله د چا دعا قبلې چې دې مل ته پرم دغه دعا وغواړو.
نو زمام ان شاء الله اراده ده او تاسو ټول مونږه اراده وکړو چې د دې عمل لپاره چې خصوص دعاګانې طلب کو په دغه ورځ باندې چې یا الله زمونږ د سختۍ نه معاف کړي